جی بالکل، زه دا وخت د کوهستان په علاقه بریکوټ کې موجود یم. دا هم هغه علاقه ده چې په 2010 سیلاب کې دا تباه شوې وه او د دې تباهۍ کې مختلف سړکونه، فصلونه او دغه شانتي مختلفو سکولونه، رابطه پلونه هغه د تباه شوي وو. زه چې اوس په کوم ځای باندې موجود یم، نو دا هم هغه ځای دی چې په دې باندې یو ټایم کې د بریکوټ ګورنمنټ های سکول او دغه شانتي د دې څخه خواته یو پرایمري سکول چې هغې ته به مختلفو د زدهګینو نه سوونو تعداد سره ماشومان نتلو، د هغو خپل تعلیم چې دی هغه حاصلاو. چونکې اوس هغه سکول نام و نشان نشته د سیلاب د وجې نه، بدقسمتۍ د وجې نه 15 سال چې دی هغه د دې سکول حکومت تعمیر ونه کړو. طالب علم چې دی هغه عریضي طور باندې په شلټرو کې یا په خیمو کې خپل کلاسز اخلي، په کمرو ناستي او مجبوري په تحت سره خپل تعلیم حاصلوي. موږ د دغې نه علاوه ګرمي موسم واخلو، نو شدید ګرمۍ کې هم هغو ته ډېر مشکلات دي، ځکه چې هغو په ګرمۍ کې د نور د لاندې ناستي او د نور کم شدت چې د هغې د وجې نه هغو صحیح سبق نشي ویلی، د دې سره کلاسز صحیح نشي اخیستی. نو که بل طرفه موږ د ژمي په موسم کې یعنې یخنۍ موږ ووایو، نو د هغې سره هم د دوی مشکلات زیات، ځکه لږ باران وشي یا واوره وشي د هغې وجې نه دوی سبق نشي ویلی، تعلیم نشي حاصلولی. استادان د مجبورۍ په تحت سره دوی له چوټیانې ورکړي او د دوی دا کم تعلیم چې دی هغه پوره نشي او دوی د تعلیم نه محرومه شي، د دغه سره د دوی مستقبل چې دی هم خراب شي. کم طالب علم او د هغو والدین چې دی هغه د حکومت نه دا اپیل دی چې دوی دپاره په دې ځای کې یا د دې ځای نه متبادل ځای کې سکول تعمیر کړي چې د دوی بچي دغلته سبق وایي، طالب علم دی چې دی دا د تعلیم نه محروم نشي او د دوی مستقبل چې دی هغه ورته هم سیکور شي. محکمې تعلیم ذرایع وینا ده چې هغو د دوی دپاره متبادل ځای کې ځمکه اخیستې ده او دغې باندې کار شروع کړلی. د هغو دا وینا ده چې موږ به کوشش کوو چې دا زر ته زر تعمیر د هغې وشي چې دا کم طالب علم چې دي هغو سبق او مستقبل خراب نشي. جی